أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زمارون رب العالمین د انسان د هدایت لپاره پیغمبران را لېږلي. الله غزاد ته چې مونږ یې نه لیدي شو په دنیا کې او نه په دنیا کې مونږ د الله خبرې اورېدې شو. زمون په سترګو کې او زمون په وجود کې هغه طاقت نشته کم طاقت چې د الله د لیدو دی یا د الله د خبرو د اورېدو دا طاقت نشته. بعضې څیز کې الله طاقت کم پیدا کړي. په دنیا کې تاسو ګورئ زمونږ هم سترګې دي د پیشوم سترګې دي داغه د سترګو نظر په تیاره کې ملګي د لرې ځای نه خپل ښکار صحیح کوي. زمونږ په تیاره کې نه لګي. زمونږ هم غوږ دی او ډېر حیوانات دي د هغې غوږونه دي. دا د حیواناتو کتابونو لیکلي دي حیات الحیوان چې کونه کې دي کونه دا په دې څاروو کې کېږي. د دې غوږ دومره تیز دی د دې کونې د غوږ د اواز چې په حیواناتو کې دومره تیز د غوږ اورېدل د بل شي نشته. دا د پوزې راښکل میږي ته وګوره لرې ځای کې یو شی کېده مونږ ته پته نه لګي او میږي ته پته لګي چې دلته یو شی پروت دی. د هغه د پوزې دا سوم دا بوی دا د نورو حیواناتو نه زیات دی. په انسانانو کې بیا د بعض انسان د سترګو نظر کم دی د بعضو زیات دی. په ځوانۍ کې وګورم دقه سترګې دي ستا لرې د اسمان په غاړه کې خلک پې سپومې صحیح کوي او میاشت پې ویني او د بعض انسان د سترګو نظر دومره چې داسې نږدې وه د څوک تېرېږي نو ویني او چې لږ لرې شي بیا نه. دا د دې وجود طاقتونه دي. دقسې زمونږ په سترګو کې یا زمونږ په غوږ کې په دغه دنیا کې چې دا کومه دنیا ده هغه طاقت نشته کم باندې چې مونږ الله وینو یا د الله خبرې وو. حضرت موسی علیه السلام کوه طور ته لاړ او د دې کوه طور د طلوع نه مخکې لاول کوه طور ته لاړ. ما هغه ځای لیدلی دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام د الله سره هغه خپله رازداري کړې ده او الله کتاب ورکړی دی. کوه طور ډېر لرې دی د موجوده مصر چې کم ښار دی او قاهره ورته وایي د هغې نه تقریبا کم از کم 6 ګنټې ښه د تیزې سورلی مزل دی ورته. حکومت ښه پوخ روډ ورته جوړ کړی دی ځکه د مصر حکومت ټول په دې سیلانیانو سیاحینو چلیږي او دا روډ د بحر قلزم په غاړه تیر شوی دی. کوم مشهور چې بحر قلزم د سمندر کما چوه به ورته ووایو دغه بحر قلزم چې موسی علیه السلام پې پورې وتی او فرعون سره د خپل لښکر پکې هلاک شوی دا روډ بالکل د هغې په غاړه تیر شوی او دا بحر قلزم یو چوه ده خو داسې چوه نه ده. کم از کم زمونږ د تورنګزو نه تر د 400 پورې دونه پلن دی دغه دی. یو خواته وادي سینا ورته وایي وادي تیه ورته زمونږ کتابونه وایي او بل طرف ته د مصر آبادي ده. باقاعده هغې طرف نه چې ودرېږي نو د مصر آبادي د هغې لیټونه به راته ښکاري داسې آبادي نه ښکاري. دا روډ دغلته کې نیغ تیر شوی دی خو دې وادي سینا کې وادي تیه کې اوس هم آبادي نشته.
ځای په ځای پکې خلکو داسې وړې کیارې جوړې کړي داسې یو کنال 2 کناله پټي بوټي موټي پکې کرلي دي نور پکې آبادي نشته دا سرکاري خلک ځای په ځای د هغوی چوکۍ دي پکې او تاڼې دي پکې ولې چې دا سیلیانیانو ته څوک غږ ونه کړي د هغوی ډېر زیات خیال ساتي مونږ چې کله تو که نه مونږ فلین کوچ کې لاړو حالانکې مونږ 4 کسه وو زه هم انیس احمد و زما د ماما زوی را سره ریدار شاه او یو بل یو کس و خو مونږ فلین کوچ په دې ونیوو چې مزل ډېر و ما ویره په موټر کې تلل ګران دي که سړی زه پکې لږ په دې سیټ سمله تلو ډېر مزله مو یو ځای کې ودرېدو ستړي شو دغه دریاب په غاړه دریاب سره روډ نږدې تلي یو خوا غرونه دي یو دشتې دی یو دریاب دی نو چې ودرېدو نو پولیس ګاډۍ را پسې شاته ولاړو ما چې خدای دا پولیس والا دلته څه کوي چې دا ډرایور نه مو تپوس وکړو ما ته وایي دا خو مونږ پسې هغه د مصر نه کله یو ګاډي بدلېږي بل پولیس والا ګاډي شي کله هغه بدل شي بل تاسو ته خیال نه دی مې نه وي زه ورته په شیشه کې ګورم ما ته پته مې دا ولې را روان دي مونږ پسې وایي دا د دې سیاحینو دی حفاظت کوي چې دوی ته څوک نقصان ونه رسي ځکه ټول سیسټم د هغوی په دې سیاحت باندې روان مونږ چې لاړو کوهي تور ته ورسېدو او بره بیا د شپې مزل دی داسې وړه خبره نه ده قسم دې زه حیران شم چې د پیغمبرانو د الله د دین دپاره څومره خوارۍ کړي بالکل د لاندې د روډ نه چې کوم دی روډ تېر شوی دی د هارون علیه السلام قبر دی وړه غوندې غونډی د هغې د پاسه د هارون علیه السلام قبر دی او کچه قبر یې دی او کچه دیوالونه ترې تو دي مونږ ورغلو د هارون علیه السلام قبر له هلته د مصر حکومت باقاعده بورډ پې لګولی دی مقام سیدنا هارون النبی علیه السلام مقام هغوی لکه مونږ وایو مقبره مونږ وایو د چاخیري آرامګاه قبر مونږ وایو هغې مقام لیکي بیا د هغه ځای نه مونږ لاړو هغه ځای ته مو ورلو چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړې د دغه ځای نه چې دا کوم ځای کې روډ دی د دې نه لږه فاصله باندې دی بر اوچت دی مونږ خو ګاډي کې ورلو او اتفاقا دا چې مونږ څنګه ورلو دا د خالي ورځ وه نو مونږ ته هغه خلکو وویل چې تاسو خو مسلمانان یې نن ستاسو اجازت نشته نن د یهودیانو د عبادت ځای دی دلته یهودیان عبادت کوي د هغوی ورځ او سبا بیا چوټي ده د ګل پر ورځ به تاسو راځئ ما یې د خدای بنده مو خو 9 چهارشنبې ته واپس روان یو دا خو شپږ 7 غنټې مزل مونږ وکړو بیا به زه بس قانون دا دی چې نه کېږي یو بوډا بابا و هغه راته وایي داسې کار وکړئ دا یو وفد دی د ترکیان دی پکې او چاینا والا دي دوی ته حکومت اجازت ورکړی دی پرمیشن یې دوی سره اجازت نامه ده دوی دننه کوي اوس لږ ساعت پس نو تاسو د دې په دې میاشت کې ور دننه شئ غږ مه کوئ که څوک در پسې اواز کوي که نه چې شاته ونه ګورئ خو چې یو ځل په دروازه دننه شه بیا را ایستل نشته ما یې ډېره ښه ولاړو ډېر ساعت تېر شو دې کې هغه ترکیانو هغه چین والو هغه خلکو هغې ته ویې راځئ بس د هغوی خو تقریبا کم از کم یو 50 کسان به د هغې په دې میاشت کې مونږ هم ور دننه شو غلی تلو بش مخې ته م کتل شاته م نه کتل چې په دروازه ننوتو هغه یو بل ته اواز وکړو دا خو پکې پردي دي دا څو کسان بل ته اواز وکړو څو پردي خو چې ته هغوی پردي او خپل وی نو بیا مونږ ور دننه شو یاره تاسو په خدای یقین وکړئ زما رومان دننه چې مونږ ورلو هغوی خو خیر فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي د هارون علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي یو کوي د هغوی سوچ دا دی چې دا هغه کوي دی چې موسی علیه السلام دلته وبس کړي دي زموږ په کتابونو کې ذکر نشته او 3 عبادت خانې یو د یهودیانو عبادت خانه وه د هغې نه بره د عیسایانو عبادت خانه وه او د هغې د پاسه د مسلمانانو جومات د خالي پر ورځ یهودیان راځي دلته خپل عبادت کوي او د اتوار پر ورځ عیسایان راځي د هغوی چرچ د ګرجه د خپل عبادت کوي او دا باقي ورځې 15 ورځې دا د مسلمانانو د هغوی راځي بیا مونږ ورلو هغه ځای ته چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړی د پیغمبر یو طاقت شته هغې خبرې اوري د الله وحی دا پیغمبر ته وحی کېږي
چې کله موسی علیه السلام دغه ځای له ورغی د سره خو بیبي وه هغې ته ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو نو موسی علیه السلام مخامخ اور ولیده نو بیبي ته وایي ته دلته کښېنه زه ورځم او د اور سره به یا څوک وي چې زه راولم چې ستا د ماشوم د پیدایش خدمت وکړي او یا به دله څه اور مور راوړم ځکه چې ماشوم که مخ پیدا کېږي دغه وخت کې مور ته د ګرمایش ضرورت دی بیبي دلته پرېښوده ورغې او چې څنګه ورغې نو دا اور نو دته اور ښکارېده یو اونه ده او په هغه اونه کې اور بلیږي شنه اونه کې موسی علیه السلام څه لرګي او څه شوړه راواغېشته هغې ته یې ونیوه چې څوک په شته نه خو په دې اور په دې اونه اور بلیږي نو زه به ته دا شغله دا جارو یا دا چې کومه دغه مې راغېشتې ده شوړه دا به ته بله کومه نو ځان سره به یوسم نو چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي اتې بره کېږي چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي نو هغه ته بره کېږي حقې ناوازه شو چې موسی انی انا الله زه خدای فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا ته په وادي طوا د دې نوم دی هغې کې ولاړې او دا ډېر مقدس پاک ځای دی دا څپلی دی بس انی انا ربک زه ستا رب یم فاخلع علیک بس اتوی شو دغه ځای کې دغلته موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو زه حیران یم چې اور بلیږي نه لوګې شته نه تو شته اور نورو یو جلکو نه ایرې شته نه اونه سوځي څلور نیم زره کاله په هغه اونه تېر شوي دي په خدای یقین چې اوس هم هغه اونه هغه ځای ولاړه موږ په خپله معنی صحمت دی بچې چې دا کوم ایتونه د دې په حق کې حضور پاک ته الله نازل کړي دا لږ په خشته اواز ما ته تلاوت کړه چې دلته یې ووایه هغه خلک نه پوهېدل هغه غریبانانو ته خو پته نه وه نو هغې ته ما ټول تفصیلات وی هغه هم خوشحاله شو مې هغه تورات کوم ځای نازل دی هغې وی چې هغه خو بره د غر په سر نازل دی بره جومات دی او غار دی چې کوم دی تورات نازل دی ما هلته ځو وی هلته اوس نه شی دی هلته به ماسخوتن لس نیمې بجې روانېږي ځکه چې ډېره سخته ګرمي ده په لاره او بیا عجیبه داره دغه وخت ګرمي وه څوک یې نه پرېښودل او د شپې دومره یخني وه چې مونږ ته وی تاسو په دې جامو کې نه شئ ختې تاسو ځان له کمبلې ځان له شړی پیدا کړئ او دیم راته ووایي چې د شپې باران کېږي هره شپه دلته باران نری باران کېږي خو یریږئ به نه سخت باران نه دی د شیبو د چرق خبره بني او بل مونږ وی رسو بسې وی مونږ به درته سړی درکو اب هم بره بوځي ګایډ چې ورته وایي رهنما د هغه پیسې جمع لاړو هلته یو جومات و هغه جومات کې م وخت تېر کړو د شپې 10 بجې رانه 7 کیلومیټره مزل و د ویښ نه بره سر ته مونږ وختو زما خو په ځان یقین نو چې زه به وخېږم کل مې په ځان یقین نو ځکه زه کیلومیټر په دې مخامخ لاره نه شم تللی نو مې دا 7 کیلومیټره به څوک خېږي خو په خدای یقین وکړې د الله طاقت و بس دوه کمیسه مې چولي 2 جوړې یخني وه یو څادر مې پټکې کړی و یو مې پې د پاسه اچولی یو مې ترې لاندې اچولی داسې ګړبېدو او واقعي نرۍ څاڅ کې باران په ټوله لارو ورېده بروخره شپه م پکې تېره کړه سهار مونځ م وکړه هغه ځای چې کوم ځای تورات نازل دی د جومات لاندې غار دی په خدای یقین وکړه چې هغې کې د سګرټو دا نیمې قوقې پرتې وي انیس احمد لا ورکوز شو ویې وروږه دا ځای را صفا کوم هلته تورات نازل شو تورات خدای نازل کړ 40 ورځې حضرت موسی علیه السلام په هغه ځای کې تېرې کړې دي او چې بیا سار وختي او موږ را کوزېدو نو په لاره هغه جبل دکا چې کوم د موسی علیه السلام د الله خپل ځان یو جلک کولو ټوکړی شو اپروتو هغه زما مقصد دی کې دا دی چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو رب ارینی خدایا ما ته ځان وښایه یو معشوق یو محبوب چې تا سره خبرې وکړي خبرې خشتۍ خوږې وي مزېداري ته وایې چې دا مې اوس ولیدې
اوس نو سره ملاقات وشي نو چې موسی علیہ السلام سره الله خبرې وکړي نو د موسی علیہ السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شي ربي ارینا ما تبزان خیر قال لن ترانی ما ارگز نشی لیدے خبری با بیتاوری تعالی دا طاقت در کم کہ تب دا ما خبری وری عام انسان زما خبریم نشی وری دی بعض خلق تا اللہ خپل خبری اورولی دی و اللہ و تڑی را سانتیا پیدا کرده عام سری دا ما خبریم نشی وری دی تعالی دا طاقت در کم کہ زما خبر اوری زکتا پیغمبری زما خبری وری نو خلق تا بے ورسی لیدل خود دلتا سوال نه پیدا کیږي چې ته زماو کې لن تران نه الله ما ته بزان خیر موسی علیہ السلام خو دا ذهن کې وجه دا الله کم قدرت طاقت ته دا بل چا نشتا مال خدای دا طاقت را کول شي لیکن دا الله قانون لن تران چې موسی علیہ السلام ډیر زور لګاو چې ما ته ځانو خیا نو الله وی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني وی دا سوکا د غر ته زخپل یو جلک خیب که غر په ځای ټینګ شو نو بیا تم زما د لیدو طاقت لرلی شي تم ټینګېدی شي او که غر په ځای ټینګ نه شو نو ته به څنګه ټینګ شي زما لیدو غر خو یو طاقت ما ورکړی دی هغه یو پاور دی په ځای ولاړ دی څوک یې راکولی دی شي غر ته یو جلک ځان خیم که ټینګ شو بیا مې ته ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې کله یو جلک الله پاک غر توخو غر ټوکړي ټوکړي او په موسی علیہ السلام دومره هیبت راغی هغه زلزلې سره هغه ټوکړي کېدو سره هغه جلک لیدو سره چې فورا په ځمکه پریوت بېهوشه پریوت مونږ چې واپس راتلو نو مونږ ته هغه کس وی دی ته وی جبل دکا وی ټوکړي ټوکړي پروتو د انسان عمر تیږي د ساروی عمر د اوخ عمر د چیلی عمر د ګډ عمر ټوکړي د غونډه د غرونو یو ډیر لا متناهي سلسله د نه ختمېدو ولا د دړې وړې او ټوکړي ټوکړي پروت پیغمبر په دې دنیا کې په دې ځمکه الله نشي لیدلې چې پیغمبر نشي لیدلې زو ته سوینو دا الله وحی پیغمبر وته نشي ټینګېږي حضرت عائشہ صدیقہ فرمای چې کله به وحی نازل شوا ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنی به ولکه جنوری او دسمبر سخت یخنی او وحی به په حضور پاک نازل شوا نو چې ما بو قتل او دا وحی به جدا شنو ان جبینه لا يتفسد عرقا د تندینه به د خولې لاندې روانه سخت یخنه کې به د حضور پاک نه خولې به دی چې پیغمبر له خدای غټ طاقت ورکړي او په پیغمبرانو کې د حضور پاک ډېر لوی قوت او طاقت دی او حضرت زید ابن ثابت چا چې به وحی د حضور پاک لیکله هغه وی یو ځل وحی نازل شوه او د حضور پاک دارون زما درون د پاسه پروتو وی ما رون له دون زور راکا کادت فخذی ان تردوا وی قریب و چې زما د پتونې ټوکړې کړې و مات کړې او چې پسورلې به حضور پاک سورو او وحی به نازل شوه نو سورلی به نشو ټینګېدې کې بناستا او رسول الله مبارک نبا خولې به دو سره سترګې سرې شوې سترګې مبارکې به سرې شوې رنگ به زیړ شو رګونه به وپړسېدل او غټې غټې ساګانې به حضور پاک اغشتې دومره سخت زور به حضور پاک له ورکاو الله پاک انسان ته هدایت ورکړي د دقه هدایت لپاره به ذات مونږ د خدای د وحی خبرو ته نشو ټینګېدی نه اورېدی شو دویم دا چې د الله لیدې هم نشو نو الله د دې لپاره پیغمبران راولېږي پیغمبرانو له خدای پاک دوه قسمه طاقت ورکړي دي ذاتن پیغمبر کې بشریت پلارشتا مورشتا بچیشتا ډوډۍ خوري بازارونو کې لارو کوڅو کې ګرځي لکه مونږ چې څنګه ګرځو یو بشر خو په بندگانو کې او په بشر کې چې زمونږ کم جنس دقه جنس نه حضور پاک پیدا دی یو کامل شخصیت
لیکن بل ولا خدای پاک د روح په اعتبار یو نورانیت ورکړی. هغه نورانیت چې هغه د عام انسان نشته. دا دو صفت دي. نو په یو صفت د الله نه راغشتل کوي، په دې بل صفت بندگانو لور کوي. کوم چې د حضور پاک نورانی صفت ته، لطیف صفت ته، په هغه صفت د الله نه راغشتل کوي. او چې کوم انسانی صفت ته د حضور پاک او بشری صفت ته، نو هغه خو د چارور دی پیغمبر، د چا زوی دی پیغمبر، د چا پلار دی، د چا خاوند دی. نو بیا خو خلقو سره میلان دی، میلاپ دی. نو په هغه حیثیت دی خلقو ته د الله د طرف نه دا وحی ورکوي. نو پیغمبر خدای دی له پیدا کړ چې الله نه راولي او مونږ ته راورسو. اوس به مونږ په ظاهر کې د چا تابعداري کوو؟ مونږ خو په خدای لیدلې نه دی، نه مونږ په پسترګو کې دا طاقت چې مونږ الله وینو، نه خو مونږ خدای مونږ ته وحی را لیږي چې ګنې بالذات ما ته وحی را لیږي. وحی شرعي چې چا ته را لیږي خو پیغمبري. پیغمبران خو محدود دي، هر سړی خو پیغمبر نشي کېدی. او نه د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر شته او نه راغلی دی او نه به راشي. مونږ به ظاهر کې تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دا تابعداري د پیغمبر دا د الله تابعداري ده. ځکه پیغمبر د ځانه په خدای دروغ نشي ویلی. پیغمبر د ګناه نه بالکل محفوظ دی او معصوم دی. نه په ماشوموالي کې د پیغمبرانو نه ګناه شوې ده، او نه د بالغ کېدو نه پس شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه مخکې شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه وروسته شوې ده. بالکل معصوم دی. نو دا نشي کېدی چې خبره د پیغمبر خپلی او دا د خدای ده. د په ژبه هغه شی راځي چې کوم د الله د طرف نه. دام زنویم قرآن شریف وی وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. چې کوم شرعي خبرې دي نو په هغې کې دی د ځانه خبرې نشي کولی. دا د زړه ته الله وحی راولیږي، نو هغه خپل امت ته بیان کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شو. چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي، دا په حقیقت کې د چا تابعداري شو؟ د الله. او چې پیغمبر د ته وایي دا کار مه کوه، دا د الله حکم دی، خو ژبه د پیغمبر. چې څومره کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یا کم کارونه کوي، دا ټول د الله د طرف نه دي. نو دا آیت چې مولسته اوس دې کې واوره چې اوس سکون اطمینان او خوشحالي به درته میلو شي. الله څه فرمایي؟ قل اوایا د خپلو امتیانو ته دی ای محبوبه، ان کنتم تحبون الله، که تاسو الله سره مینه لرل غواړئ. تاسو دا وایئ چې زمونږ د الله سره ډېره زیاته مینه پیدا شي. هلکه مونږ ټول غواړو چې د الله سره زمونږ مینه پیدا شي. مسلمان چې وي دا غزله کې به د خدای مینه. ان کنتم تحبون الله، که الله سره مینه لرل غواړئ او الله خپل محبوب ګرځول غواړئ، نو فتبعوني. دا نه وایي چې فتبعوه، دا نه وایي چې د خدای تابعداري وکړئ، بلکې څه وایي؟ ورته ووایه فتبعوني چې زما تابعداري وکړئ، د حضور پاک تابعداري وکړئ. چې د پیغمبر تابعداري که خدای سره مینه لرل غواړئ، د خدای د مینې نښه څه ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. فتبعوني، زما تابعداري وکړئ. نو چې د پیغمبر سره تابعداري وکړئ، نو دونه به د مینه مضبوطه شي چې بیا به یوازې ستا مینه نه، بیا به الله په تا مین شي. یحببکم الله، الله به در سره مینه وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، ګناه به درته ټوله معاف کړي. والله غفور رحیم، او رب العالمین غفور رحیم دی. الله تعالی به درته ټول ګناهونه الله معاف کړي. یعنې د رسول الله مبارک تابعداري خو څونه د کمال شی شو چې د پیغمبر تابعداري وکړي، نو الله به در سره مینه کوي. دا یوه شوه. یغفر لکم ذنوبکم، ګناه هم درته ټوله بخي. او والله غفور رحیم، مزید رحم کرم هم در باندې کوي. د پیغمبر مبارک تابعداري.
اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تخپل د تابعداري لارې مختلفه خولي یو لارې دا خوله چې خامخا به دې کې د ما تابعداري کوي هغه ته فرض وای خامخا بر دې نه ځان ساتي هغه ته حرام وای داغه مختلف کیفیت دي یو دادی چې یرا خامخوالی پکې نشتا خو که د پیغمبر تابعداري دی وکړه نو آخرت کې بدله خدای ډېر لوی مقام دی او کدی و نکړه نو بیا د قیامت پر اس پیغمبر ته ملامت دی بلغه دی چې د پیغمبر تابعداري وکړه خدای بدله ډېر خیر او ډېر برکت درکړي اک خیر دی هغه کې درته لږ اجازه درکړي که تابعداري دی ونکړه نو څه ګناه در باندې نشته خو فایده پکې شته زه د هغې یو مثال در کوم چې تاسو پې پیش ډاکټر له چې د لاړ شي یو سړی د بلډ پریشر مریضي مثلا یا د شوګر مریضي ډاکټر هغه ته مختلف قسمه دارو لیکي یو دارو ته هغه لیکي چې دا به خامخا خوري ګورې دا به نه پرېږدې که دا دې پرېښوده نو شوګر دې اوچتېږي د زړه ټیک درته کېږي دا دارو به نه پرېږدې دا به ګورې خامخا خورې که غریب یې که مالدار یې که د هر څنګه خدا به خورې که دا دې ونه خوړل بلډ پریشر دې اوچتېږي د سر رګ به دې ښېدي یا پالک به والې دا هغه دارو دي دا ډاکټر کیو لیکل لکه سړی چې فرض کوي فرض دا به خامخا کوي بلې درته لیکلي چې ګورې مهرباني وکړه خواږه به بلکل بند دي که خواږه دې وخوړل که نه نو بیا دا دارو فایده نه درکوي شوګر دې اوچتېږي خواږه به دې بند دي غوړ به بلکل نه خورې که دې وخوړل دا دارو فایده نه درکوي بلډ پریشر دې نور هم اوچتېږي دا داسې ده لکه شریعت تا ته وایي دا حرام دي ځان دې سات یو بل قسم درته ډاکټر لیکلي هغه وایي دا قسم دارو به خورې که دې پرېښودل مرې نه خو نقصان دې شته دا ورسره وخوره دې سره به د یو فوټې وجود کې طاقت پیدا شي که نه م خورې پروا نشته خیر دې مرې ته نه خو فایده ورکوي ښه مضبوطه فایده ورکوي یو قسم یې لیکلي درته وایي که دردونه دې وي نو دا ګولۍ خورو که دردونه دې نه نو مه خوره اوس که دا روستني ته هم نه خورئ چې د مړه درد ته به ځان ټینګ کو څه له ګولۍ خورو نو ډاکټر پې نه خفه کېږي خو چې هغه که مړومبې د بلډ پریشر دې پرېښود نو ډاکټر خفه کېږي بیا ماله مرض ته خو ما بدنامې ما شرمې که هغه د شوګر دارو دې پرېښودل نو ډاکټر خفه کېږي ورو چې ته دارو نه خورې ما د څه لپاره راځې دا خو ته ما شرمې هر وایي به چې پلارکي ډاکټر له لاړم دارو یې راته ولیکل او زه ورسره ښه نه شو دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې څیزونه چې موږ ته راکړي دي هغه د فرضو په مرتبه کې دي خامخا به کوې لکه د بلډ پریشر ګولۍ چې خامخا ځینې هغه دي چې خامخا به ترې ځان ساتې که نه ساتې ظالمه مرې لکه چینونه چې ځان ساتې هغه د حرامو مرتبه دغه ده ځینې هغه دي چې هغې ته سنت وایي سنت مؤکده ورته وایي مضبوط سنت چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې ټول عمر کړی دي یو کرت نیمې پرېښې دي دا هغه دی لکه ډاکټر چې تا ته طاقت دارو لیکي چې دا ورسره خوره ګورې که دا ورسره نه خورې یوازې د شوګر او د بلډ پریشر په ګولو کار نه کېږي ما در باندې بلا څیزونه بند کړل چې طاقت تې نه بروت به ګورې مړې دا داسې ده لکه سنت مؤکده چې دي او یو هغه دي چې هغه د دردونو ګولۍ درته ولیکي چې ستا خوښه ده که درد ته درد ټینګولی شي نو بس بیا مه خوره او که نه شي ټینګولی وخوره که اوم د خورې نو ډاکټر درته داسې نه وایي چې دا دې ولې نه دي خوړلی لکه مونږ ته چې الله او رسول مستحب ښودلی فضل ورته فضایل ورته ویلی کېږي او زما رڼو صحابو په دې عمل کړی دی په دې ټول په هره درجه کې په عمل کړی فرض خو خامخا کړی دي هغې کې خو دویمه خبره نشته سنت مؤکده خو خامخا کړی دي هغې کې خو دویمه خبره نشته لیکن چې کم مستحب دي چې هغې کې صحابو ته اختیار ستا خوښه ده کې او کې نه کې هېڅ ملامتیا در باندې نشته که ته نه کې په خدای قسم صحابو عقب کړي الله کمال ته رسول زه به د هغې تاسو له یو څو مثالونه درکړم چې تاسو پې پیش حضور پاک په مکه شریفه کې بیت الله ته ننوت چې کله رسول الله مبارک د مکې نه هجرت کوو د مکې نه ته بیت الله شریف کې دننه کومه کوټه ده او خلک د هغې نه طواف کوي دا خو ډېره مبارکه کوټه ده ډېره برکتي کوټه ده
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تکن دا د پیغمبر تل عجیبه کیفیت د شپې نه ورغی یو کس ته دغه نوم عثمان ابن طلحه هغه لورغی وی عثمان دروازه وته ولرو یو خبره تکم او یا داسې حضور پاک جړغونه شو وی دروانه مدا وطن پریدم دا قوم زما ما نه پریدي دلته اوس تعالی راغلی منو ته مهرباني وکړه بیت الله را تکلو کا دنه ورننو زم یو دوه رکعاته مصبکه اس پته نشتا چې بیا به د وطن تر شمو که بیا بران شي هغه نار کورته ننوته او چابي راواغشت بیت الله چابي غسل او بار روت د حضور پاک تمه پیدا شو چې خیر شپه ده څوک نشته او دی بلار شي ماته به دروازه کولو کې زو پکې دوه رکعاته منځ چې بار څنګه وروت پیغمبر مبارک چې چابي دغه سیوړه کوله وې دا چابي د ما سره او اختیار مو زمانه چې دې هر چاته کولاوم نو ماته باندې څوک سوال نشي کوي لیکن نه د تا کولاوم نه چابي درکو سرک جواب ځان خپل کار بس رسول الله مبارک په اختیار ستاده زه کوم د ترالم زه خو تا سوال کوم یو منت ته کوم چې ما ته کولاو دا زما وطن دی زما ملک دی او زم پته مې نشته چې بیا براشم کنه نو دړی ورمان مې دی تا ته زما یو سوال نه درکو دا چابي مرا سره د اختیار زمان ما نه څوک تاسو هم نشي کولای کده تا کولاو ونه کولاو بدقه وقت الله حضور پاک ته یو وحی راولېږه والذي فرض عليك القرآن لرادك الى ما وحی راغ او عثمان ته عثمان و یو وخت براشي یو وخت زبرت دقه سه اشاره کوما چې چابي ورو په منډه بیرول یو وخت براشي هغه پورې ملنډ او ټوکې وکړي اوس ته ځای نشته په مکه کې مینتونه کې او دونه غټې دعوې کې زویا به هغه وخت خدای راوړي هغه وخت خدای راوسته اتکاله پس مکه شریف فتح شو او چې فتح شو نو رسول الله مبارک او فرمایل ورشه عثمان راوړل وته چابي راوړل عثمان راغی او چابي دقه سه حضور پاک وته اشاره وکړه عثمان چې زما هجرت کو ما درته سوي یاد دي داغه وخت ما پورې ټوکې وکړې راو بس اوس چابي ته واغشت لاس یې رپېدل وی هغه وخت زما وجود رپېدو ستا لاس رپېږي راکه چابي ته واغشت او بیت الله شریف ته دننه شو او لاول نه ورته صحابو ته وی دننه را صفا کې دننه پکې بلا بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتیم پکې جوړ کړو د اسماعیل علیه السلام بوتیم پکې جوړ کړو د ځانې بوتان جوړ کړو هغه ارسته را صفا کړل وی د الله رسول د بوتانو نن بیت الله را پاک نو حضور پاک ورننه و چې ورننه و په کومه دروازه باندې وردن نشو نو مخامخ لار نو مخامخ دیوال سره د دواړو جهان مبارک سردار دوه رکعاته نفل وکړل حضور پاک ډیر زیات خيارو سلورم کولی شو لسم کولی شو شلم کولی شو لیکن پیغمبر مبارک صرف او صرف دو رکعات وکړه دغه دا حکمت چې کله ډیر وکم نو سبب امت ډیر کوي او هر سړی ډیر نشي کولای بچ صرف دو کم که سبا سو وردن نشو ابو چې حضور پاک دو کړي دی راشتم دو رکعات وکړه حضرت عبدالله ابن عمر اسرونو دلته تاسو دا وره چې بیت الله کې دنه دو رکعات مون دا حضور پاک کړی دی خو حکم نه دی کړی چې تاسو راشه په بیت الله کې دو رکعات دنه مونږ وکړي بلکې عائشہ صدیقه حضور پاک ته وایي چې د الله رسول ما بیت الله ته وردن نه کجدم پکې مونږ وکړو بالکل دنه کولې شو لیکن پیغمبر مبارک پرست خپل امتیانو خذو تکلیف نه راوسته که عائشہ دن نشي نو بیا پرست خذ وایي چې مونږ هم دن نشو کنه نه وړه کوټه ده په پکې سړی منځو لکه اوم بخزه منځو نه کوي نو عائشہ د مټونه و حتویم ته راوسته وی عائشہ دلته دوه رکعات منځو کدا بیت الله دا د بیت الله صد د حتویم سیسا د بیت الله
اوس ګوره د مارونو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړه. که یو سړی وایي چې یاره د بیت الله ته ننوځم او خدای ولا طاقت ورکړه، نو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړي، دا مستحب شو، دې ته مستحب وایي. لیکن عبدالله ابن عمر چې څنګه حضور پاک راووته، بلال ورپسې و، حضرت عبدالله ابن عمر وردن نشو، نو بلال ته وی بلاله، وی پیغمبر مبارک کم ځای مونځ کړی دی؟ وی د دې مخامخ دوستانو په میانس کې دقه ځای کړی دی. هلته لاړو حضرت عبدالله ابن عمر په هغه ځای کې مونځ وکړه چې کوم ځای کې حضور پاک مونځ کړی. دا اوس هغه مینه او محبت ته حضور پاک دی. که هر ځای کې کو نو سنت پیدا کېدل، لیکن کم ځای وکړه. رسول الله مبارک دا نه دی ویلي چې دا ما کم ځای وکړه دلته مونځ کوه، لیکن هغه وی راشي چې پیغمبر کم ځای کې مونځ کړی دی هغه ځای کې کوم، دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. او چې د مکې مدینې په لاره به چتم عبدالله ابن عمر ته هغه ځای کې به آرام کو چې کم ځای به حضور پاک آرام کړی، او په هغه ځای کې به مونځ کو چې کم ځای د دواړو جهانو سردار مونځ کړی. حالانکه که هغه ځای مونځونه کې بل ځای مو کې نو پروا نشته، او که هغه ځای خوبونه کې چې کم ځای حضور پاک کړی دی بل ځای وکې نو هم پروا نشته. لیکن دا د رسول الله مبارک سره عشق او دا د پیغمبر مبارک سره مینه او محبت. اوس بله وره د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د طرف نه عروه ابن مسعود ثقفي راغی او مذاکرات کوي د رسول الله مبارک سره. دا ورس کمال ته به زمارونو الله رسي چې د پیغمبر مبارک سره د زړه مینه وساتئ. کمال ته به الله رسي چې د پیغمبر طریقې ته سپکو نه ګورئ. دا به نه وي چې مړه دا پکې زیاتي شی دی که دې وکړه او که دې ونه کړه. مړه دا مستحب پکې چا راوستلي، دا مولیانو پکې د ځانه قیسې زیاتې کړې دي. دا که دې ووې نو پته ولګېده چې ستا د رسول الله سره مینه محبت نشته. زما قسم په خدای صحابه چې به په لاره تلل او پیغمبر به قدم اوچتو، دی به کوشش کو چې زه د خپه په هغه ځای کړم چې کوم دی د رسول الله مبارک خپه پې لګېدلی. مینه دې ته وایي. عروه ابن مسعود ثقفي راغی او د مکې د کافرانو د طرف نه حضور پاک سره مذاکرات کول. چې مذاکرات یې کول نو دا خلک د یو بل اسم زنه نیسي که ستاسو خیال چې یو مینه څوکۍ نو ګیرې له وله ګوتې یوسي، نو هغه لاس راوړه او دلته کې د حضور پاک په دې ګیره باندې راښکه، زنه د پیغمبر نیوه، ګیره مبارکې نیوه. یقین په خدای که عبدالله بن مسعود تورو چته کړه او د تورې په سټۍ د هغه لاس وی اخر یدکه لرې که لاس، دا د کافر لاس، دا پلیت لاس زما د پیغمبر په ګیره راکاږي. برداشت یې نه شو کولی. دې ته مینه وایي. او چې بیا د عروه ابن مسعود ثقفي لاړ د مکې کافرانو ته وی مهرباني وکړئ جوړه ورسره یو نماینده ولېږئ، مذاکرات ورسره وکړئ، جوړه ورسره وکړئ د پیغمبر سره، جنګ ورسره نه شئ کولی. ولې؟ وی په خدای قسم چې ده به خبرې کولې که نه حضور پاک یادې نو صحابو به سرونه ښکته کړي، دې ملګرو هغه ته نیغ نیغ کتي نه شو، دونه قدر یې کوو. وی قسم په خدای، قسم درته خورم چې اودس یې کو زما په مخ کې د اودس په اوبو یې ملګرو جګړې کولې. او بله وره وی قسم په خدای چې پیغمبر مبارک د خولې نه لاړې توکلې، ما ولیده چې لاړه په ځمکه نه ده پروتې، صحابو به په خپل لاس کې نیوه په مخ به یې راښکه. دې قوم سره جنګ نشئ کولی. دا قوم د بزان ټوکړي ټوکړيږي، خو د پیغمبر ته به تاسو دومره ورنږدې نشئ. دې ته صحابه وایي. اوس د پیغمبر مبارک لاړه په لاس کې نیول او په مخ راښکل او په خپل وجود راښکل، دا کمال محبت ته حضور پاک سره دې نه زیاته مینه کېدی نشي. او د پیغمبر د اودس اوبه په ځان یو مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ناست دی او اودس یې وکړو، هغه اوبې په لوټه کې واپس د خولې مبارکې نه وغورځولې، توی کړې او صحابو ته وی دا واخلې په ځان باندې ومږېده اوبه، هغې وڅکلې
هغه به د حضور پاک. او حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مسلمانانو مور شاته د پردې نه پاتې وه. هغې ورته وې صحابو ته وې زه خو ستاسو مور مالم پکې لږې پرېږدئ. زما د په خدای قسمې کې د حضور پاک خوله صحابه محفوظ کړی. حضرت ام سلیم وی ام سلیم وی ما کرا حضور پاک اودو گرمی وا خولت او بید پا دی تندی مبارک خوله راله ما یو شیشه را واغشتا اغا میغی خولی تا دقسی اونی وا چې د خولې مبارک د اساس کی په دې شیشه کې را پریوست. وی هغه شیشه د حضور پاک سره او جنگیدا را ویښ شو. ماته ام سلیم سکه مې د الله رسول استاد خوله دې ته مې دا شیشه ونیوه چې دا په دې کې را پریوست. وی راک ور انکار یې ونه کړ چې دا سکه په تندي مبارک یې ګوته کې خو دا غونډه خوله پاغه بوتل کې را توې کړل. ماته وی وال په خدای قسم ام سلیم وی ام سلیم اغه خوله د حضور پاک میزان سره محفوظ کړه. اوس وره وی چې چته په مدینه کې څوک نه جوړاو نو مالا به وبروړي ما به پکې هغه بوتل کې خو چې کم کې خوله پرته دغه خوله نه هغه بوتل مریض بوس که خدای بوله شفا ورکړي. او چې چته خادي واده بوا نو ما به دا غې نه لږه غوندې ګوته پکې دن نکړه هغه خوله کې نو په ځان به مې ومږله. نو چې وادر بلا لاړم نو ما ته به خلکو ام سلیم دا خوشبو دې کم دی لګولی دا څنګه خوشبو ده داسې خوشبو خو غټ غټ بادشاهانو د بادشاهانو ښځې نه لګي کومې چې تا لګولې ده. ما به غږ نه کو خو ما به پړه کې وی چې دا هغه خوشبو ده چې ما د دواړو جهانو د مبارک سردار خوله راغشتې رو په جامه مې مږلې. دې ته مینه وایي دغه پیغمبر چې زما او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی. رښتیا ووایه رښتیا که حضور پاک په دنیا کې نه وي نه به ستا ایمانو نه به د اسلامو نه به د منځو نه به د روژه ویست په دین. دا خو رسول الله مبارک د موږ خدای لیدې نه دی. دا قرآن د الله نه چا راواغېسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بیا د قرآن تشریح مونږ ته چا کړې ده حضور پاک کړی ده. او دا تشریحات چې بیا مونږ ته را رسېدلي دي نو دا څه منګړت نه دي. ګوره ډېر خلک وایي دا حدیث منګړت دي. دا نن یو لویه فتنه راوتلې زمانونو یو غټه فتنه د منافقینو په شکل کې ده. منافق خو پېژنې کنه منافق چاته وایي خو د خلکو مخکې کلمه به وایي. عبدالله ابن ابی منافق الاول دو پیژنه دې ته مونږ منافق وایو. مونږ یې د حضور پاک پسې شاته کوو. دا نه چې یو سړی مونځ کوي دا د منافق نه مونځ به د حضور پاک پسې شاته. صحابو په شان ګیرې صحابو په شان جامې هم اغوستې دي. او جهاد څونه ګران کار دی د رسول الله مبارک سره جهاد لم تللی دی. لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هذا په حق نازل. جهاد د پیغمبر سره تللی او مشوره چې رسول الله مبارک به صحابه سره مشوره کوله د احد چې کم مشاورتي کمیټي و پیغمبر مشوره کوله قسم دې دا پکې را او اعتماد په حضور پاک سونه اعتماد دو چې مړ کېدنو وصیت او کوئی زما جنازه به محمد مصطفی او اعتماد سونه وی مال به د پیغمبر علی السلام کمیس راوړې ما ته باغا چاوي. اوس به ته وایې چې ګور دا خو لکه سوچه مسلمانو نه سوچه مسلمان نو دړنې پیغمبر نو منل چې کله به داسې خبر راله په خبرو کې نو بیا به یو ټک د حضور پاک خلاف کېده. چې کله به داسې څوک پیښ شو چې دته به پته ولګي چې دا سړی دا خو مسلمان نه دی بیا به د پیغمبر خلاف کړه. دړنې رسول الله مبارک نو منل دړنه. قرآن وته منافق ویلي دي قرآن شریف. دا به نه وي چې د دې سړي غټه ګیره ده. دا به نه وي چې د غټ پټکې دی. دا به نه وي چې دی خو مخکې منظم کوي. لیکن کم انسان دا یاد وساته چې د دې خپل منځ او دست سره او د ارس سره د رسول الله مبارک د دین مخالفت کوي. د پیغمبر حدیث او تسپک نظر کوي. د رسول الله مبارک وینا ته
پس پکاوی ګوري پس پک نظر کوي دا اقا شی دی چې کوم عبدالله ابن ابی منافق دا د هغه بچی دا نن په دنیا کې شته دا هغه وخت را روان دي د رسول الله مبارک زمانه نه را روان تر اوسه پورې اوس هم ډېر خلک شته چې د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري سپک او اکثر په دې بار ملک کې ناست دي ګیرې خریلې دي تایانې چولې دي او په دې سوشل میډیا نن د دې کشر کل عقیده بربادي او خرابوي او داسې خبرې به تاته کوي زموږ خلک خو چې د عقل په بنیاد ورته سوی دا خلک د هغوی مني داسې خبرې به تاته کوي چې ته به لکه دا خو ټیک وي مړه دا مولیان خو تاسو هسې په جنجال کې اچولې او بس څلور فرض دي د مازدیګر که نه دې سنتو ته پکې چا راوستي دا سنت منت پکې نشته داسې مولیانو د ځانه رېست الله مولا لیونی ځان کړی داسې خبرې به درته کوي دا نفلي روجې مو مړه په ګیرو کې جنت نشته وای اورئ به تاسو ګیره کې جنت د کومې راغی مړه پټکو ته یقین کوه د یو کس ته مې اورېدل یو کس ته خو زه دا څیزونه نه خورم یو کس ته مې اورېدل مړه یې وایي پټکې یادې پټکې وي ګډورې په سر کې نورې دی وایي پټکي ته وي ګډوري ته دین وایي الله او دا لا دا مې اورېدلې دي ښه دا هم وره تسبیح په تسبیح خلک څه کوي ذکر پې کوي الله پې یادوي په خدای قسم ګل جومات کې ناستم دلته یې دلته راستم په جومات کې د یو سړي نه مې واورېدل د بل چا نه حکایت که د یو قابل سړي نه حکایت کو ویې په مزي کې صفیا کې اچولي په کم سیس چې ته الله یادې هغې ته څه وایي صفیا هغه سره هم خلک خاندي او دا هم واوره ما زما په مخ کې یو سړي دا خبره کړې ده یو بل مولا ولا بیا رد ما ولا جواب ورکاو خو یو بل په زمانه مخکې شو مړوي په جارو کې جنت نشته ګیرې ته لاس کړی وي جارو کې جنت دا بس دا ګور دا پرېږده زه ګیره یو سړی خرئ وي زه ګناه کوم زه ورته کافر نه زه مسلمان ګیر خرید ته خو مونږ کافر نه وایو ګیرې خرید ته خو مونږ مسلمان وایو دا به یو ګناه کوي خو مونږ مسلمان ورته وایو لیکن چې سپکاوي د ګیرې وکړي دا څه شی پټکې د یو سړي نه پروا نشته پټکي د ډېرو خلکو نشته تاسو کې چا هم نشته زم کله پټکې نه پسارو هېڅ خبره نه ده نه څه فرض دی او نه څه واجب دی یو مستحب یو سنت امر دی لیکن چې ته د پیغمبر جامې ته سپک ګورې دا سپکوالی څه شی کوو یو ګناه کول دی وایي زه ګناه کوم ټیک شوه زه ګناه کوم زه ګیره خریم زه ګناه کوم ما ته ملا صاحب دا وکړه چې خدای پاک توفیق راکړي ټیک شو خلک کوي دا ګناهونه کوي پټکې په سر دې نم که نو څه خبره نشته جامې دې اوږدې وانم چولې نو څه خبره نشته مونږ یې ټول منو خو یو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده هغې ته سپک کتل دا پیغمبر پورې ټوکې کول دي دا د پیغمبر سنت ته سپک کتل دا ډېر لوی جرم ډېر خطرناک شی الله پاک یو ځل نه په قرآن شریف کې بار بار وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله تابعداري وکړه دا الله د رسول تابعداري وکړه او بل دی الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم که د خدای د ملاقات امید لري که د خدای د رحم امید لري او که د قیامت روز منې چې خدای به رانه تپوس کې الله سره به ملاقات کېږي نو ما دله خشته نمونه رالیږلی د حضور پاک په شکل کې هغې نمونې سره ځان برابر د هغې نمونې سنتو ته سپک کتل ډېر لوی جرم دی زما بهر کې آینده جمعه کې به راته څه لږې خبرې په دې نورې مکم انشاءالله خو زمارونو حضور پاک سره چې مینه ساتو د پیغمبر ټولې طریقې به مونږ ځان له د کامیابۍ طریقې ګڼو بس دا لنډه خبره شوه مونږ وایو چې حضور پاک د دې شکل پشان شکل زه جوړ کړم جامه د هغه پشان کوان نن چې نو څه ګناه نشته هېڅ ګناه پکې نشته خو زه وایم چې نه زما جامه دې هم د هغه د جامې پشان زما خوی اخلاق دې هم د هغه په شان دي هغه چې کوم منځونه کړي دي کوم ځای کې یې کړي دي پکار دی چې زه مقصې وکړم چې زه د پیغمبر په شان ځان کم او د هغې اتباع وکړم ما سره به الله مینه وکړي او ماله به الله کامیابي راکړي الله پاک دې زمونږ په لونو کې زمونږ د ښکلي مبارک مینه پیدا کړي
او رب العالمین دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو تابعداري زموږ نصیب کړي.